الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله خالقنا العلي العظيم در الشريف ويسأل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد سناد فاكر رجال الله جل جلاله وعم نواله فقرآن عظيم فاكي وفرمي كل نفس ذائقة الموت هر زي روح شيء هر هغه شی چې هغه کیسه ګرځي واغله عمر خام خارج اوس محترم دوستانو الله جل جلاله چې دا و فرمایل بیا هغه بعد دا و فرمایل چې څنګه انسان مرسل انسان قیامت شروع د انسان حساب کتاب شروع محترم دوستانو الله جل جلاله چې انسانان دنیا ته راولېږل بني آدم د ځمکې پر سر تخلیق ورکړو انسانانو ته به و فرمایل چې انسانانو وستاسو اختیار تاسو ته ما خوښه درکړې صراط المستقيم ولا الظالم هغه لار باندې ځات چې هغه سیده لار وي یا ولا الظالم یا هغه لار باندې چې هغه ګمراهان الله جل جلاله د دوالو لار جل جلاله خپل انعام خپل بدل ذکر کړي محترم دوستانو انسان الله جل جلاله څنګه پیدا کړي دنیا ځوان الله جل جلاله څنګه لیکلي په قران پاک الله الذي خلقكم من ضعف قوة ثم من بعد قوة ضعفا وشيبا الله جل جلاله په قران پاک فرمایي وایي چې انسان ډیر کمزور پیدا کړي کمزور هیڅ شي په حال کې نه قوة به طاقت جوړ کړ ثم من بعد قوة ضعفا وشيبا بیا طاقت بعد د انسان ضعیف کمزور او سپینجر کم پر انسان باندې کمزور والی اول رم رالی چې د کښنی وي د ځان په حال کې نه وي خوراک شک نشي کولای د ځان حفاظت نشي کولای دا هم کمزور والی مګر دا سپینجر والی نه دی الله جل جلاله فرمایي قوة ثم من بعد قوة ضعفا وشيبا ځکه انسان سپینجر کم بیا کمزور کم بیا سپینجر کم سي الله جل جلاله چې ستیم دغه آیات بعد و د انسان ته د خپل ژوند درک معلوم شو چې الله جل جلاله د دنیا په ژوند کې ما درې مرحله راولې درې مرحله داسې مرحله چې انسان په هغه کې اوله مرحله دا ورته معاف شنواله ضعیف الله الذي خلقكم من ضعف دا معاف یو حساب کتاب په دقیق نشته یو سزا جزا نشته که پکښنواله کې انسان مرسولي حتی کې بعد دغه بیا د مور د فلار یو کیسه شپې ګرځي ولي د عاقل نو
دی بالغ نه شرط د اسلام دپاره دا دی چې انسان عاقل او بالغ وي بیا دغه انسان سره حساب کتاب کېږي. اوس لیونی دی لیوني سره حساب نشته. بل دا رقم انسان دی چې هغه ډېر ضعیف دی کمزوری دی د یوه شي په حال کې نه دی هغه سره حساب کتاب نشته. لکه کسنی قوة من بعد قوة اوس زوروالی طاقت ځوانوالی دا په انسان کې چې راشي په دغه کې الله جل جلاله فرمایي وایي زه عبادت د سونا مطابق د هیرو مطابق قبلوم. چې کوم انسان په ځواني کې عبادت کوي زه دا رقم قبلوم لکه انسان چې یو خاطر یو کمزوري شي دی او یو سیټه فل صفا سونا شي دی دا رقم قبلوم. ولې د ځواني عبادت دی الله ته خوښ دی. په دا عمر کې انسان مقابله راځي له شیطان سره دی په مقابله کې پروت وي. په دا عمر کې شیطان پر زور ورکېږي دی پر شیطان هم زور ورکېږي. ځکه الله جل جلاله فرمایي وایي د قوت طاقت د عبادت دا ما ته ډېر بهتر دی ما ته ډېر افضل د سپینږیروالي عبادت الله جل جلاله فرمایي کوم انسان چې کمزوری شي هغه عبادت ته ما تقبل دی مګر دا رقم نه دی راته قبول لکه د ځوانۍ عبادت چې راته قبول دی داسې نه دی راته قبول دی لکه سره زر په هغه مقابله کې سپین زر دا رقم راته قبول دی لکه د سپین زر. په سپینږیروالي کې الله جل جلاله انسان ته ډېر معافیانې کوي. مونږ دې په ولاړ نه شو کولی په ناست وکړه په ناست دې نه شو کولی په پروت یې وکړه په پروت نه شو کولی په اشاره پر د سترګو په اشاره باندې وکړه د سترګو په اشاره نه شي کولی د لاس په اشاره باندې وکړه. دومره معافي ورته کړې په ځواني کې معافي نشته که یې وې خامخا به کوې برابر یې صحت الله در کړی. روزه مبارکه راغله سپینجر د انسان طاقت یې نشته بدن کې روزه خو مات خپله فدیه دې ادا کوي. ګوره معافیانې الله جل جلاله په دغه عمر کې انسان ته ورکوي. نو ځکه الله پاک ورته وایي وایي زه تاله په دې کې ډېر اصلاحات درکوم په ډېر اصلاحات کې ستا عبادت و ما ته پکې نشي قبول دی. که تا ما ته په ځواني کې کړی د ځواني عبادت د تاسو په سونا قبلوم په ډېر بهترینه په عبادت د زه قبلوم. محترمو دوستانو انسان چې څه مرګ ورته راشي انسان پروت وي څو حال وي کوم حال وي چې کوم انسان ګناهګار نه وي جنتي وي هغه انسان نه چې مرګ راشي د جنت فرشتې ورته راشي د انسانانو په شکل کې لکه ما ته چې انسانان داخل ښکاري بیا ورته وایي چې انسانه جنت فرشتې هم ښکاره کړي روح هم ښکاره کړي ګل ورته راوړي چې دغه ځای ستا ځای دی راځه خپل ځای راځه. دا رقم دی لکه انسان چې په د کور په دروازه کې ولاړ وي یو بل سړی ورته راننوځي ورته راوځي وایي راځه مخامخ پې ټک دې چیرې انسان به درې قدمه قراره پر مالک شي. د بختور انسان مرګ دا رقم د جنت فرشتې ورته راشي ورته وایي چې راځه ستا ځای دا د جنت ور ښکاره کړي لکه مجلس پې ټک یو کمرې ته یو شي ته اشاره وکړي چې هغه کمرې له درځه پر مالک شه دا رقم د جنت د باغچو یا باغچه یا د کړکینانو د کړکین یا د ګلانو د یو بل دا انسان ته څه کې انسان روح فورا له بدن او هیڅ تکلیف نه هیڅ د تقواله نه. بل حال چې کوم ټیم انسان بختور وي و الله تقبل وي هغه انسان چې روح خېږي بیا ګناهګار وي بیا علماء کرام فرمایي په دغه انسان الله پاک ډېرې بیمارانې راولي ضعیفې کمزورې کې ډېرې بیمارانې پر راولي په بیمارانو کې هغه ګناهونه ځل پوه کړي. ولې د نبي علیه السلام د امت څخه الله پاک دا قول کړی دی زما او ستا محمد مصطفی سرور کائنات صلی الله علیه وسلم سره دا قول الله جل جلاله کړی دی چې زه به ستا امت ګناهګاره و ځان ته نه راولم زه په دنیا کې چڼم به ورکوم دا ګناهونه به زه معفومه مصیبت ور باندې راوله پریشانی ور باندې راوله لکور مسله ور باندې راوله بایبان لخوا مسله ور باندې راوله بیماری ور باندې راوله چې چانه کوم شی چان کوم ګناهونه جن تو کوم بیا ځان ته راوغواړه. یو دا حال انسان ډېر خلک انسانان بیماران سي بیا د الله جل جلاله غفلت وځي الله جل جلاله يرسي
اولاد زخم دا کوم تربیت کړي هغه اولاد هم په دا سوچ کې نه چې پلار د لمانځو د روزي د ولې دی آیا دغه اوس بدلسته که نسته په دنیا کې نورې غاړې وبندې کړي وویلې شي ولمیا هغه جهان دریم هغه حال دی انسان چې څه ټیم پر مر پروت وي زلپندلې وي د جنت فرشتې یو کپړه یو کفن یو سپین کپړه ورته راوړي وروح ته وایي چې راوځه دا کفن واغه دا کپړه واغه دا سپین کپړه راځه په اسمان کې فرشتې ستا استقبال ته ولاړ دغه مرګ دغه روح دی بیا دا فرشتې دا تر قیامت ته ځي دا تر اسمانه ځي فرشتې سلام وکړي السلام علیکم السلام علیکم هغه پورې ستکم پورې دا انسان اته رسیدلی نه د الله دربار دومره لار دا ټول فرشتې ته سلام کوي دا روح ګناهګار انسان چې ستیم اول څه دا چې ستیم د روح هیڅ د جهنم فرشتې ورته راسي د جهنم له اور څخه له عذاب څخه د هغه درد څخه هغه आवाज یا لمبا یا ترکین یو شی اشاره کوي انسان ته نور وير اور محسوس کوي چې راوځه راځه ستا دا ځای هغه بیرته روح ځان نه بس راوځه بیرته نه نه راوځه بیرته نه نه راوځه بیرته نه نه انسان په ځکندن دا رقم وی 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 اذون حساب یا دادا چې فرشته یو دا رقم کونډیانی یو دا رقم تیره شام سره دی څنګه ورننه بس تر پښې تر نوکې پورې ورسوي بیا را کش کړه تر خولې پورې چې راوړي وایي را بس اوس نه راوځه دغه ځای دی چې سټ ایله کې چې ویني انسان بیا بیرته ننوځي بیا که څو پر وخت پکې راشي دریم حال دا دی چې فرشتې په زق زور راوباسي او وتړي ټینګې وتړي د جهنم د اسمان فرشتې او نور فرشتې ورته ولاړ دا ټول د الله لعنت پر وایي تر هغه وخته پورې ستیم پورې د الله دربار ته کوي سر انسان زکندن دی و دا مرګ دا زکندن دا په چی شي سکو دا نه د ګرانه مسلمانانو ورونو محترم مسلمانانو دا ژوند یو سفر دی دا یو مسافری ده یو وخت دی تیریږي به هغه جهان کې به حاضري ورته کو هغه حاضري اول شی مرګ روح استنګ دا روح استنګ کې به انسان شوی نو دا رقم انعام ورسره کېږي که شنو دا رقم عذاب ورکول کېږي محترمو دوستان کتابونه لیکي وایي چې ستې انسان جنتي د خیر په عمل باندې دا ستیم په جنت کې په ډوري کې په قبر کې په ډوري کې کېږي قبر په سبن کې د خلک تلل بیا له ابد انسان سر راپورته کوي چې سر سترګې سرونه کې فورا فرشتې ورته ولاړې یو نور په قبر کې انسان ته د قبر دار کم سي لکه د ازما استاد لکه د دنیا کې په لس شل وارسي دومره غټ سي اوس ډېر خلک اریان پاسي قبر به انسان څنګه وټي وی بخښنی الله خپل د مور نس دومره نه غټ نیس لکه د دنیا کتابونه ثابت دي چې ستیم کښنی د مور په نس کې پروت وي جبرائیل امین ورته راشي د وخت د پیدا کېدو په وخت کې ورته وایي چې انسانه ای هلکه ته اوس روان یې له دغه دنیا و بلې دنیا هغه کښنی ورته وایي ورته دغه غټې دنیا هم بله غټه دنیا وي لکه ما ورته د قیامت ورځ غټه ښکاره کړي ما ورته قیامت ورځ به دونه غټې دونه منټونه به 50,000 کاله به یو منټ 50,000 کاله به یوه ورځ دا د جنت ډورې دا قبر ډورې دا ورته غټه سي یو نور وي یو خوشبوي وي سیستم فرشتې حساب ورسره کوي کتاب ورسره کوي چې ورته من ربکم دینکم من نبیک رب دې څوک و نبي دې څوک و دین دې څه شو انسان چې علما کرامو کې یو عالم ولري چې ستیم دی لاړې و قبر ته دا فرشتې ورته راغلې فرشتو ورته ویلې عالم مو فرشتو ته ویلې چې فرشتو تاسو له کومه ځای راغلي یاست ای خلکو تاسو له کومه ځای راغلي یاست ما ته وایي من ربکم دینکم من نبیک رب دې څوک دی دین دې څوک نبی دې څوک اول مجل اسمان راغلی ول څومره لاره ول 500 کاله ته یو اسمان لاره او اسمانونه دي ول هو اسمان او 500 څومره وخت ولې
زه له یوه ګزه مځکې ته راغلم وتلی ما به خدای هېر شي تا دومره غټ سفر کړی دی چې یو اسمان تر بل اسمان 1500 کاله ما یو ګز که در مځکې ته دننه راغلی یم ما به خدای رسول هېر شي عالم و پوه بندگانو په امیانو کې هم الله جل جلاله دا رقم الله ته قبول کړی شوي خلک شته الله ته ډېر خوښ دی یو عبادت داسې عبادت کوي چې هغه د زړه د اخلاصه کوي هغه د الله نه ویرې کوي عبادت دا صرف د الله دپاره څه چې هم دغه سړي زه وسي هغه انسان له دغه ځوابونه نه ورکوي انسان چې بختور وي بیا نبي علیه السلام په خپله خپل دیدار مبارک ورښکاره کوي په خپل دیدار مبارک ښکاره کوي خپل مخ مبارک ښکاره کوي وایي دغه مې نبي و ته یې شته نبي علیه السلام دل اگر بختور انسان په قبر کې څټې اعظم چې نبي دې څوک و اگر نبي علیه السلام مخ مبارک نور به وویني چې دغه مې نبي دغه انسان چې کوم انسان ته ما ته وایي دین دې چې شوی دین دې دغه سړي دین دا کم سړی ستاسو مخامخ ولاړ نبي علیه السلام رب دې څوک و رب هغه رب دی چې دغه سړی او ما ته رالیږلی مګر نه چا خدای لیدلی دی نه نبي علیه السلام لیدلی دی نه یې دین دا رقم په سترګو لیدلی چې د راکښته کېدی نزول د قرآن یو چا نه لیدلی یو اصحابه کرام لیدلی مستاسو یو چا نه لیدلی چې قرآن مجید را نازل کېدی په دغه روزه میاشت قرآن مجید نازل شوی بختور انسان دی نه جهنمی انسان د بغض انسان مداخور انسان هغه لا ادري هغه ورته من ربک دی لا ادري زه نه یم په خبردار رب چې وایي دین و چې وایي رسول و چې وایي بیا جهنم بیا قبر بیا د ډېر غټ واقعه ده د قبر د عذاب بیا قبر پر راسي انسان په شي ځله نه راسي انسان په عذاب کې مبتلا محترم دوستان د دغه ځای دپاره د دغه قبر دپاره د دغه ساه د ایستلو اوله مرحله ساه ایستنه د روح ایستنه روح مو شایسته وتی حساب کتاب شایسته د حشر میدان حساب کتاب شایسته د الله حضور مو ساتم دا د دغه شي دپاره د دغه قبر د تیاري دپاره د شرح ایستلو دپاره و انسان ته کم کارونه پکار اول انسان به خپل ځان وپېژني چې زه د نبي امتی یم زما نبي حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی حضرت محمد مصطفی دا یو عرب قریش عجم حشم وسم په مدینه منوره کې پروت دی انسان د دونه معلومات دوم الله جل جلاله وپېژني والله الذي لا اله الا هو هغه الله چې بل څوک نه لري دا رقم بل الله څوک بل دا رقم الله نشته او بل د عبادت دا رقم بل څوک نشته غل عبادت بل معبود نشته لم یلد ولم یولد چې هغه نه چا پیدا نه د څوک پیدا او نن نشته د سر بل یو دا رقم شریک هم نشته الله جل جلاله پیژني فضل خپل زړه کې الله ژوندای کی خپل زړه ژوندای کی ذکر کې اذکار کې په اخلاص سره الله ته ځړاوي کې دا د الله جل جلاله پیژندل د نبی علیه السلام پیژندل بیا له هغه بعد بیا انسان منځ سم کې بیا روزه مبارکه اوس روزه مبارکه شروع ده ډېر انسانان دل شپه پتاش په بل شي په ګناهګار په عبادت کې ورځ ټوله په خوب کې اشهد دغه نبی علیه السلام څه فرمایي هغه وایي بې بخت انسانانو کې بې بخت انسان هغه دی چې روزه مبارکه پر چې دی الله نه وبخشي په انسانانو کې هغه بې بخت انسان هغه دی چې روزه مبارکه پر تیر دی الله ته خپل معافي نه غواړي خپل مغفرت نه غواړي محترم دوستان له الله جل جلاله مغفرت وغواړي او الله ته وزاړي زړه دا په مجلس او مجموعه کې الله ډېر زر قبلوي په یوازې په یک تنها کې ډېر زر قبلوي یک تنها یې بل څوک نه یوازې الله ته وزاړه شو وزاړه د درد ته وباسه وایي الله چې غواړي هغه وغواړي درکوي قبلوي دې مغفرت هم نه چي روان حساب کتاب دې اسانه او محترم دوستان دا روزه مبارکه ده په دغه انسانان رمضان معنا خپل مټاول خپل غلط ګناهونه مټاول خپل غلطیان مټاول باید چې انسان پر دغه توجه وکړي بیا به انسان روح هم شایسته خیږي او ورځ په قیامت د حساب کتاب هم اسانه محترم دوستان څو مسلې واره وخت پردي اوله مسله دا ده که چیرې روزه مات وتا ته یو عیسائی سړی یهودي سړی هندو سړی
مثال غیر مسلم کافر سره د تویل چې نن بل ما سره روزه مات کوي علما کرام فرمایي دا روزه مات جایز دی سره وي د سره روزه مات جایز دی قبول کوي قبول کوي ګلدات لمات ترخان وخره ورسره وي خدا جایز علما کرام فرمایي لو وجد دې چې د روزه مات وخره ته د عید دغه قبول کې سبا دا انسان نور و دین ته خپل غراځي انسان چې انسان ته روزه مات کوي د دې وجر کې چې نماز الله خوشاله لما دا مسلمان بنده خوشاله دا مسلمان بنده چې عبادت کوي هغه ذات ته ما خوشاله نو دغه لپاره کوي نو اندرونه دغه غیر مسلم بنده دغه څه لپاره کوي باید چې انسان علماء کرام فرمایي دا عبادت دغه روزمات دا مسلمان سره غیر مسلم سره قبول هندوستان کې ډېر هندوستانیان هندوان عیسایان سیکان دا د سرخانونو ورکړي او مسلمانان دغه راځي خپل روزمات کې جایز بل محترم دوستان ډیر خلک پیشلمي نه کوي به پیشلمي روزه نیسي نبی علیه السلام فرمایي وای جایز ده روزه جایز ده صحیح ده مګر زما د سنت ترک پکړه یعنی زما سنت پرې شوړل پیشلمي د زما سنت باید چې د انسان د سنت نه پریږي دوم ډیر خلک پیشلمي ډیر وخت کوي او پیشلمي ټیم ته نه رسي یو لس بجې دولس بجې یو بجې دوه بجې مثال ډیر وخت اول ټیم کې نبی علیه السلام فرمایي وای تاسو شپه په شپږ حصو باندې تقسیم کړئ شپه په شپږ حصو تقسیم کړئ بیا کوشش کوئ په اسلامي په اخري شپږمه حصه کې کوئ شپږمه حصه دا لکه موږ تاسو ابو چول کې هغه د سمخت یو ګنټه مخته یو نیمه ګنټه مخته دا شپږمه حصه ده باید چې انسان په دغه وخت کې اسلامي کې وخت خوراک مکواس روزه خوراک بیا د پیشلمي خوراک سنت به هم پرې ثواب به هم ستا بدن کې خوراک شکم برابر بل محترم دوستان ډېر انسانان دا رقم دي چې هغه روزه مات نه کوي روزه اذان پر وسی دی په وایي زه اوس دلته روزه نه ماتوم لمانځه بعد ماتوم یا زه فلاني ځل ځان صوم بیا روزه ماتوم نبی علیه السلام فرمایي وایي کم زما امتي کې هغه بهتر امتي هغه دی زما په امتیانو کې چا دا کار داسې کولی هغه په قوم دغه په خاندان دغه په امت کې بالخیر وي کوم انسان چې کوم انسان الله اکبر ناره اورېدله د اذان هغه فورا روزه ماتوي په روزه کې تعجیل یعنی زر کول روزه مات زر کول دا د نبی علیه السلام سنت دی او بهتر یې ګرځولی زما خیر امتی به دغه وي چې کوم انسان وختي روزه ماتوي څنګه الله اکبر کې فورا روزه ماتوي دا نه چې اذان وشي بیا روزه مات یا د منځه بعد روزه ماتوم یا پلانې ځل ځم صوم د خپل روزه ماتوم بل محترم دوستان نبی علیه السلام فرمایي وای بهتر روزه مات هغه دی چې انسان اولاد په خرما باندې وکړي په کومه خرما په لنده خرما تر خرما لکه دا موږ د تور خرما وین لنده خرما بیا که چیر دا خرما نه وره بیا انسان خامخا په وچه خرما وي که چیر هغه خرما نه وره بیا انسان خامخا په سپینې اوبو په ساده اوبو دی دا هغه شان دی چې بدن تم پیدا کوي او اسلام تم پیدا کوي د انسان و ایمان تم پیدا کوي او موږ دغه شان غافل الله دې په دغه لار باندې راوړي محترم دوستان نور هم ناس مسلې ستا انسان باید چې په روزه کې ډېر احتیاط ساتي د ځان د روزې ډېر خیال ساتي د غیبت ځان ساتي نور د بدعته لا خپل کور ولا ځله هم بستریزه دا پر شخلا خپل باندې سهار تر ماښام باید چې انسان خپل کور ولا په دغه په نظر نه وګوري د غسل په نظر نه وګوري چې غسل مو سره کړو چې روزه خلاص وسوله ګور روزه معنا چی شته علماء کرام فرمایي د روزه معنا چی شته روزه معنا دا ده چې حلال شی حرام بعض علماء کرام روزه مبارک معنا دا ده چې انسان ګور او به حلال ډوډۍ مړی حلال حلال دي کنه مردار خو نه دي حرام خو نه دي واشه حلال ده مګر روزه دا رقم شی دی چې انسان خلق اذان بعد شام تر اذان پوری دغه انسان باندې حلال شی هم حرام روزه معنا دا ده وز خپل کور ولا حلال ده باید چې انسان په دغه ورځ په نظر نه وکړي او بل چې کوم انسان د ورځې دی وصل شیطان خور باندې وای په دغه باندې روزه نه خراب کیږي ډېر خلک بیا راځي بیا وبکسوي چې ما څه کنه روزه سره خراب شي نه ده خراب بیا انسان باید چې پسکشي کې روزه پسکش کې خپل غسل دغه دی وکړي
واغفر رسول الدعاء والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جيوش النحو واجعلنا منهم واخذل الكفر واليهود والنصارى من وعلى إلهي تمام عالم الإسلام مسلمان من رحمك أخبل كرمك أخبل فضلك إلهي ورسول قيامت محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم شفاعت لنا إلهي ورسول قيامت النبي عليه الصلاة والسلام ټیټ سترګې مدره إلهي ورسول قيامت قهار په نظر ويوم مسلمان ته مګوري إلهي سمرا عالم الإسلام مسلمان دنیا رسوسي ګډګار د ټول قبرونو ورمنو کې إلهي سمرا عالم الإسلام مسلمان دنیا رسوسي دي ګډګار د ټول قبرونو د جنت د بغچو بغچور وګرځي إلهي سمرا عالم الإسلام مسلمانان په حاضر مجلس د پکورو کې د پسپتالو کې بیماران دي إلهي تو خپل عیب شفا ونسکه شفاء کامله عاجله دائمه مستمره او برخه کې إلهي سمع عالم اسلام مسلمانان استاد خپل د دار غواړي إلهي یا د نبی عليه السلام په دار بسمین إلهي تخفى خير عافیت نصیب کې إلهي ورځ په قیامت د نبی عليه السلام شفاعت هر امتی ته نصیب کې إلهي سمع عالم اسلام مسلمانان قرضدار دي تخلع عیب قرضون ورادا کې إلهي په حاضر مجلس کې سمره خلق په ځلو کم شرعي حاجتون دي پردگار تخلع خپل در قبول او منظور کې تخلع خپل در ورته فرکه إلهي سمع عالم اسلام مسلمانان په دې دنیا کې دی پردگار استاله دنه غافل دي پردگار تخبه هنا صراط المستقيم من روان کې پردگار تخبه صراط المستقيم من روان کې إلهي تخستا پر لیک لار باندې روان کې إلهي سمنا عالم اسلام مسلمانان دي پروزه کې پردگار استاله مغفرت زلت ور دي استاد مغفرت رو خایز لونه روان إلهي تخبه مغفرت نصیب کې تخ مغفرت نصیب کې تخ رحم کرم پر وکې إلهي تخ مزلون استاو خاطر درواړي إلهي تخ مزلون استاو خاطر درواړي إلهي سمنا عالم اسلام مسلمانان دي پردگار ټول باندې رحمك خزوندي دي كل دنيا رخصي دي اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم تب علينا قبل الموت اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر جيوش النحو واجعلنا منهم واخذ الكفر واليهود والنصارى من على اللهم شتت الشمل والله فرق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم دمر اخبارهم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين برحمتك يا رب.